نن ملاقات پروګرام کې موږ سره د عوامي پارټۍ صوبایي جوائنټ سیکرټري ایمل ولی خان موجود دی. ایمل خان تاسو ته په ملاقات پروګرام کې هرکلی وایي. ایمل خان دا راته ووایي چې تحریک انصاف موجوده حکومت د 100 ورځو یو پلان عوامو له ورکړ چې 100 ورځو کې موږ تبدیلي راولو. دغه تبدیلي ته د 100 ورځو په کوم نظر ګوري؟ عمران خان چې کوم قوم ته خطاب وکړو د 100 ورځو پروګرس بیان کړ، دې ته په کوم نظر تاسو ګورئ؟ زه خو به د ټولو نه اول دا ووایم چې د 100 ورځو چې کوم د خوبونه د قوم ته خولو، چې کوم ارمانونه د دې قوم ته خولو، چې پر ورځ کې به دا کېږي او په دویمه به دا کېږي، په 100 ورځو کې هغه خوبونو کې هېڅ ونه شو. او موږ به چغې وهلې چې سونامي یو آفت دی. په دې 100 ورځو کې په عوامو باندې د مهنګایي یو طوفان یو سونامي راله، او هغه د الف نه والا یې پورې هر هغه شیز کو هغه سبزي ده، کو هغه میوه ده، کو هغه د غریب د استعمال دی، او کو هغه د هر چا د استعمال دی، هغه دونه ګران شو چې زما په خیال په پاکستان په تاریخ کې د حد ته پورې دا ریټونه نه دي رسېدلي. او بیا له خیره د شپږو میاشتو پس د تاریخ چې دا تقریر چې کوم دی چې کوم یې پرونو کو وي عوام له به چرګې ورکو، عوام له به هګۍ ورکو، ما له افسوس راځي په خپل عوام چې زما عوام دې ته ناسته چې دی له به سرکار چرګې او هګۍ ورکوي او دی به په هغې چرګو او په هغې هګو باندې معیشت جوړوي. ډېر د افسوس مقام د کپتان دا یو خبره به دغه ورځ چې زه کور کې ناست یم او ټي وي ګورم او ما ته ظلم ښکاره شي او زه ښځې ته ووایم چې بشرا بیبي دا ډېر ظلم دی، دا څه کېږي؟ نو هغه راته ووایي چې ته وزیر اعظم یې. نو زه د هغې ډېر مشکور یم، کریډټ ټول هغې له ورکوم چې هغې ورته په 100 دن کې دا رایادوي چې ته وزیر اعظم یې. ځکه چې صاحب کو وزیر اعظم دی خو نه دی، د حقیقت هم د دې د خولې نه راوځي. وزیر اعظم د یو ملک هغه سړی چا سره چې اختیاري. نو زما وزیر اعظم په اول شروع کې چې څنګه راغی نو میخې خرڅې کړې، او موږ خو په دې صوبه کې دی مخکې هم کتلي دي، مخکې هم دلته را د مږو روزګار هم کړی دی، چین سره د خرو روزګار هم کړی دی، اوس پکې د چرګو د هګو کې سره الله د خیر کې چې مخکې پکې سره راځي. خو ماله ډېر افسوس راځي په دې موقع د پاکستان په عوام چې سیاست په پاکستان کې څونه هم مضبوط شوی و. د چارټر آف ډیموکراسي نه پس د 2002 کې چې کم د میا صاحب او د بی الله دې اوسو بخي د بخښنې شوه او د بشمول د نورو ټولو پارټو یو چارټر جوړ شو چې سیاست ته به ډیموکراسي له به تاوان نه ورکوو، نقصان به نه ورکوو. هغه چارټر ماتولو دپاره چې زمونږ ادارو کم کردار ادا که او تاسو تحریک انصاف وایې، خو زه معافي غواړم دا پاکستان تحریک ISI دی. دا پاکستان تحریک ISI جوړ شو او د هغې چارټر آف ډیموکراسي ماتولو دپاره، د هغې سیاست ماتولو دپاره پاکستان تحریک ISI د وردی په جامه پځې په دې شکل اسمبلو ته راننوتل او لوبه روره هغه کېږي چې کوم هغې غواړي. کپتان د هېڅ نه دی. ایمل خان دا راته ووایي چې حکومت د سیکهانو لپاره دا بل ورځ یو راهداري کوله وکړه، بل طرف ته وګورو پاک افغان راهداري یې بند کړې ده. دې دواړو اقداماتو حکومت په کوم نظر حکومتي اقدامات په کوم نظر؟ زه خو زه نه بلکې زما تسلسل، زما پلار، زما نیکه، زما قرنیکه د پاکستان د ازادۍ نه واله تر دې وخت پورې 47 نه واله 2018 پورې موږ دا آواز کوو چې پاکستان موږ منو، خو یو پاکستان، دوه پاکستان نه. د 50 کالو نه موږ د هندوستان نه رابیل شوي یو، جدایي هم د هغې نه اغشتې ده او په څه خبره هم اغشتې ده مذهب په نوم چې موږ مسلمانان یو هغې هندوان دي، لهذا موږ جدا کیږو. دې خوا موږ د 51 کالو نه چغې وو چې موږ هم مسلمانان یو هغه هم مسلمانان دي، موږ هم پښتانه یو هغه هم پښتانه دي. تر اوسه پورې زموږ بغیر ویزې به خلک تل راتلل، تر اوسه پورې زموږ او د هغې ورورولي دغه شانتې وه چې لکه سړی هم په یو ملک کې اوسي. خو څنګه چې ته ووایې دې اړخ ته لګیا دی، ما ته د بارډر باندې فینسینګ کوي او هغه اړخ ته د سیکانو ته لاره جوړوي او موږ تجارت کوو. زه ټیک شوه، زه د هغې هم خلاف نه یم. د تجارت لار زه هر ځای کې زما نظریه، زما پلار نیکه د باچا خان بابا فکر دا ښیي چې ګاونډیانو سره به په پرامن طریقه ژوند تېروي او د پرامن طریقه ژوند تېرولو کې بنیاد په خپل منځ کې تجارت کول دي. هغه تجارت کو یو مسلمان او یو سیک پنجابیان په خپل منځ کې کولی شي، نو هغه تجارت پکار دی چې یو مسلمان او یو مسلمان چې هلته هم پښتون دی او دلته هم پښتون دی او تر اوسه پورې روان او هغه تجارت چې بند شوی دی، نو زما زمیندار نن لګیا دی تباه او برباد دی.
نن سبا دا بیا د یخنۍ موسم دی زما چې کله هم دلته یخني وه ګاڼې به وچلې دی ګوړه به ټوله افغانستان ته تله دلته به زمیندارو د خرټ میلاوېده افغانستان بند دی دلته ګوړه چې چا ګنې کرلې دی په سرو سترګو ژاړي بی زه د حکومت هغې قدم ته بالکل ټیک ویم ودیږي خو زه به دا تمه کوم چې زما او د افغانستان ترمنځ چې څونه لارې هم جوړېږي ټولې د کولو کړي شي او په ټولې د تجارت ته موقع میلو شي ایمل خاندار تو دغه کریډور کرتارپور کریډور حوالې سره بولر پنجرابان پرون نابل ور پېښور کې قبایلي جرګې ته خطاب کو هغه په دې تحفظات اظهار کو هغه مولانا صاحب دا وایي چې هغه طرف ته چې کوم ښار آباد دی د قادیانانو دی او د سیکانو په آړ کې لکه قادیانو ته سهولت ورکړی دی هغه په دې باندې دا سوال اوچت کړی چې په دغه ځای کې د آرمي چیف په دغه ابتدا کې موجودګۍ باندې هغه تحفظات اظهار کړی دې حوالې سره ته ورته وایي ګوره تحفظاتو خو ډېره لویه خبره د آرمي چیف چې هلته موجود دی هلته ناست نو مطلب چې زه چې اول ما چې کومه خبره وکړه زما وزیر اعظم دلته د ډمي په شکل کې ناست دی چې سلو به ده هم هغې یې کوي لګیا دي یا خو آرمي چیف دی او یا چیف جسټس صاحب دی دا دوه دي چې دي زما په خیال د پرایم منسټر چې کوم کردار پکار دی چې پرایم منسټر دی ادا کړي هغه هغې ادا کوي د چیف جسټس صاحب کو تاسو سوال وکړه زه بیا په هغې جواب ورکړم هغه په خپله یو وسیع ټاپک دی خو دې وخت کې چې زه په دې خبره کوم زه دې وخت کې سوالات موږ اویا کاله اتیا کاله پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله نن په اسمبلی کې د اسرائیل د مرګرتیا تقریرونه کیږي دلته سوالات ډېر زیات دي یو نه دی سوالات ډېر زیات دي خو خبره تړو مذهبي نو بیا پکې دا ټول سوالات روزي او که نه موږ دې ته هم په اکنامک نظر ګورو نو که زه چین سره سیپیک جوړولی شم هغه څه مسلمان خو نه دی هغه خو بیخي بت مت دی د هغه خو لکه چې هغه څه کوي هغه زما تصور هم نشته چې زما مذهب یا زما قوم به هغه هر څه وکړي چې زه چین سره تجارت کولی شم زه امریکې سره تجارت کولی شم زه د دنیا هر ګوټ کې تجارت کولی شم نو زه دیوال په دیوال زه یا هندو یا چې سم دی زه هغه سره تجارت ولې نشم کولی دا یو ډېر لوی سوال دی کو خبره تجارتي راځي نو بیا دا شی ټیک دی دی کې څه مسله نشته نور دم جوړ شي په پنجاب کې دم جوړ شي په پښتونخوا کې چې څونه کاریډورې دي ټولې دي جوړې شي په سند کې چې څونه ټچنګ کېدی شي بلوچستان کې چې ستا دا به د ملک دا د نن سبا فایده ده ستا د ملک ټریډ به کېږي ستا د ملک اشیا به بار ځي د بار ملک اشیا به دننه راځي او دې کې ډېر لوی خبره ده چې زموږ د پاکستان اسټابلیشمنټ زه ورته په هغې نظر نه ګورم چې کم باندې ورته مولانا صاحب کتلي دي خو زه ورته په دې نظر ګورم چې سره د دونه تحفظاتو د دونه سختیو سره د پاکستان دا ادارې دلته د امن د فعالولو یو کردار کو ادا کول غواړم خو نشي ادا کولی امن شته نه آیا د دې هر څه نه پس به وشي او که نه دا یو سوال پکې اوچتېدی شي نور زما په خیال کو د ټریډ په نظر ورته وګورو نو ټیک ته هغه ټیک ته خو زما حق ته ما ته دې جوړوي ایمل خاندار ته چې د افغانستان د امن دا کنجي چا سره ده موږ چې ګورو نو یاره بھارتي حکومت افغان حکومت پاکستان حکومت سره مذاکرات په دې بنیاد نه کوي چې تا سره اختیار نشته ورده سره اختیار دی نو بیا راته ووایي چې بیا د پارلیمنټ ضرورت څه پاتې شو پارلیمنټ څه کردار شو زمونږ خو اواز د لومړنۍ ورځ نه دغه دی او زه خو هر ځای کې دا وایم او زه ارمان هم دا کوم او دا ښه ده چې ستاسو خو دغه چینل دی انشاءالله دی کې به داسې هېڅ قسمه سینسرشپ یې نه راځي زه دې وخت کې زه زما پلار زمونږ ټول موږ دې وخت کې میډیا ته مخامخ کېږو د دې وجه نه چې سینسرشپ یې دي بل ورځ تاسو وکتل چې ای وي ټي والا ما نه تپوس وکړو نو ما هغه ته ډېر ښکاره ووایي چې بھئ زه به تاله جواب درکړم زه به تا ته د دې خبرې وضاحت وکړم آیا ته دا شی قوم ته ښولی شي چې زه تا کې د همت نه ینم نو زه سره خپل زړه سره زه تا ته وچوم خبره دا ده چې بنیاد ته به ځې آیا افغانستان د 80 د دهایي نه مخکې یو پرامنه ملک او که پرامنه ملک آیا د ولایت برابر په افغانستان کې ترقي او امن او که نو او بیا په 80 کې داسې څه شوي دي او چا کړي دي چې زما د پښتون قوم امن تباہ و برباد پروت دی نو په دغه وخت کې هم یو خبره دا ډېره ښکاره خبره ده او دا زما آرمي چیف منلی ده چې ضیاء الحق نومې یو آرمي چیف و هغه امریکې سره ډیل وکړو نن زه دا د
پېښور نه رالم صدر راغلو د پاکستان صدر پاکستان راغلو او هغه په فاتحه کې په دقې باندې باس کې دغه په فاتحه کې وایي چې ډېر ښه ډیل و ځکه دوی واغېسته چې پیسې هم را روانې دي او هتیار هم را روان دي دې سوچ وکړئ دې خبرې ته چې پیسې هم را روانې دي او هتیار هم را روان دي موږ د روس خلاف امریکې سره ملاتړ شو او د امریکې نه موږ پیسه واغشته د امریکې نه هتیار راغی موږ افغانستان نه مهاجر راوستل موږ د مهاجرو په اړه کې دلته ټریننګ کیمپونه جوړ کړل موږ په هغه ټریننګ کیمپونو کې خلک ټرین کړل موږ هغې ته جامې واچولې موږ هغې ته پي ټي شوز واچول موږ هغې ته هر څه چل وښو موږ هغې مثال پښتو نه ورتله موږ ورته پښتو وښوله دا ټولې حقیقت دي نن او هغه موږ په افغانستان ور واچول هغه په افغانستان هم تبعیه وکړه دلته هم دا دی چې هلته موقع امریکایان رالل بیا دلته یو اور بل که او اول او آخر خبره چې زی نو بنیادی کردار چونکې اوس یو 50 که 40 کاله مخکې خو چې چا شروع کړی دا خو دا ښکاره خلک دی آیا دی دا کردار ختمول غواړي او که نه ختمول غواړي آیا افغانستان زما دا مرګري زما دا شریکوال دا زه چې کوم ملک کې اوسم آیا دا ملک والا دا تسلیمي چې افغانستان یو خودمختاره ملک دی ټوله نه لویه خبره ده آیا زما اسټابلیشمنټ دې ته تیار دی چې هغه خلک کوم چې 50 کاله دا ساتلي دي د هغې نه لاس اخوا کړي آیا پاکستان افغانستان او امریکا دې ته تیاره ده چې ګوټ طالب خبره دې پرېږدي زه د 20 کالو نه زما پلار زما نیکه زه به هم لګیا یم دا خبره کوو چې ګوټ طالب نشته د ګوټ طالب په اړه کې ټولې لوبې روانې دي ګوټ طالب پاکستان سره هم شته ګوټ طالب امریکې سره هم شته او ګوټ طالب افغانستان سره هم شته دا راته ووایه چې دا کوم مسله شروع ده د دهشتګردۍ دا جي نو دا خو آرمي چیف هم زموږ اوس ووی او زموږ وزیر اعظم ووی چې یاره 40 کاله موږ په پردي جنګونو کې نښتو دلته دا یو سوال پیدا کېږي چې دا دوی مو تصدیق کړه چې موږ په غلطه وو نو بیا چې دا کوم اویا زره خلک دی کې شهیدان شوي دي د دوی د واقعینو دا حق نه جوړېږي چې په ریاست خلاف مقدمه درج کړي دیکھئے اوس دوه خبرې دي دا اوله ما دا یو خبره کړې وه چې ته کله ومنې چې یو کار ما غلط کړی دی نو چې چا غلط کړی دی هغه خلاف کاروایي پکار ده دا کو امریکا به په مړي نه به پې کاروایي کوله تاریخ نه به یې ورله نوم وښ کو چپټر به یې ورله کلوز کو زه او ته کتابونه ګورو نن هم د هټلر ګورو که چې دا هټلر څنګه انسان و ورسه چې د چا لیډر و جرمن ته خو لږ د هټلر نوم واله لکه چې د پلار نیکه کنزل ورته وکړي دلته مسله دا ده چې موږ دا ومنله چې او یار یو شی دی دا غلط دی خو که یو شی غلط دی او دا یو 50 کاله دا د یو ورځې خبره نه ده د ورځو خبره نه دي 50 کاله غلطه پالیسي وچلېده د 50 کالو کې ډېر ظلم او ډېر ناروا زیاتې شوی دی څنګه چې تاسو ووې شهادت شوي دي بیا شهادتو سره د ډېرو عزتدارو خلکو تذلیلونه شوي دي آیا هغه وخت د خلکو نه هېر دی چې زما نیکه پسې پاڅېدلی وي د هندو دی هغه څه وی خو هغه وخت همدا خبره کول غوښتل چې کوم دین نن وایي چې او دا غلط دی چې بھائی دغه جهاد نه دی دا فساد دی نو ولی خان د جهاد دشمن دی چې کله باچا خان دا خبره کوله دا وی د روس ایجنټ دی من خو د وخت د سره چغې وو چې کو د بل کور ته کاڼي ولې ستا کور ته به کاڼې نه راځي ستا کور ته به ګل نه راځي ستا کور ته به هم کاڼې راځي دا اور من کرلی دی او دا اور به عمدا خلک کینی عمدا خلک به راغونډوي دې کې اوس لکه که څوک ویم چې زه به شف ووایم هر سړی د دغې شلتالونه خبر دی ایمل خان دا راته ووایه چې یاره پی ټیم دوه مینهګانې بیګا پېښور رپورټ باندې ریټاین کړي دي او بیا خو داسې اور چې پرېښي هم دي دا دلته سوال دا به چې دوی یو اشتغال انګیز تقریر په ثوابه کې کړو د خپل حق دپاره کړو دا اظهار ازادي استعمال یې کړو بل طرف ته که موږ ګورو چې د دې ریاست خلاف د بغاوت او دهشتګردۍ مقدمې په درج دي د چیف جسټس او د آرمي چیف د قتل فتوی ورکړي دي هغه کسان په رس هاوسو کې پراته دي
دې دغه ته تاسو په کوم نظر ګورئ چې دا څه لوبه روانه ده؟ یاره زه کو لږ وخت ای نو زه به په دې دواړو لږ تفصیلي کې خبره کوم ځکه چې دا دواړه نښې یو اړخ ته ځي او زما په دې باندې یو ډېره لویه تجزیه ده او ما ته پته ده چې نن زه دا خبره کوم نو چې د چا دا خبره نه خوښه نو په هغې به ډېره بد لګي خو زما لومړنۍ تجزیه دا ده چې ګوره خادم رضوي ښه ښکاره موږ ټول خبر یو چې دا چا سره دا د نواز شریف حکومت کې دغه ځای ته څنګه راغلی دا ټول وردی والا ورله چې بتلل او کېناستل به ورته او بیا هم په دې حکومت کې خادم رضوي عمدي راوچت که چونکې دونه لویه خبره شوې ده دا وړه خبره خو نه ده چې دغه کیس کې مثال لوور کورټو سزا ورکړې ده های کورټ سزا ورکړې ده او بیا د سپریم کورټ هغه کیس کې رهایي کوي پاکستان په غلې خو نه شو پاتې کېږي ستا او زما سترګو کې به څه خاورې راویشتې کو نه به یې راویشتې هغه خاورې خادم رضوي و چې هغه یې راومویسته او هغه یې ښه ښکلی خادم رضوي کو دا زه ورته نو کېدای شي چې اوسه پورې چېرته جیل کې پراته وي یا به چېرته مثال د طاهر داوړ شهید په شان په افغانستان کې به چېرته یو قبر کې پروت وي کارډ به راباندې پروت و خو دا خو هم د دې خلک دی نن یې په دې لوبئ سبا به یې په هغې لوبئ بله ورځ به یې په دغې لوبئ هغه ښه په ارام په ګیسټ هاوس کې ناست دی هغه ته هېڅ مسله هغه سره معاهده شوې ده حکومت وایي موږ به یې نارو نه کوو چې خبر شو حکومت بیخي هر څه پرېښي دي ورته معاهده چا لیدلې ده ټولو خلکو لیدلې ده بل خوا تاسو د ده خبره کوئ د نن نه یو څو کاله مخکې په د اسلام آباد کې یو مجمع راغلی وه په پی ټي وي باندې حمله کړې وه د هغې خلاف د دهشتګردۍ پرچې درج دي پتاڼو کې دي څه پکې مشیران دي یو پکې له خیره نن دغه دی راغلی مو صدر پاکستان دی د دهشتګردۍ اف آی آر دی او هغه صدر پاکستان دی دلته اوس راځم د بلې خبرې علي وزیر او محسن داوړ په ایرپورټ منې کړی شو او اف آی اے والا اوچت کړی شو چې دی په ثوابه کې اشتعال انګیز تقریرونه کړي دي او ملک له زما بغل ملک له سله د تاوان خبرې کړي دي په دې وجه موږ دی ای سی ایل کې نو مچورې دو موږ دی نو خبره بیا دغه راله پاکستان کې چې یو نه دوه پاکستان دي یو پاکستان کې هغه لوبه ده چې د دهشتګردۍ پرچه چې پچا شوي هغه صدر دی او په هغې بل پاکستان کې دا لوبه ده چې یو خلک چې هغې راغونډ شوي دي او د خپل حق دپاره یې اواز اوچت کړی دی او د هغې دوه الیکټډ ممبران هغه په ایرپورټ نیولي کېږي ځکه چې پښتانه دي دا ډېر یو بده خبره ده ما به پرون هم خبره کړې وه د پښتنو داسې تذلیل نه پکار خو اوس راځم خپلې بنیادي خبرې له دې سره تړلې زه بطور د یو پښتون چونکې د پښتون قوم په یو داسې کور کې ناست یم چې د سن 1910 نه د پښتون د ورورولۍ د یووالي او د دې د حفاظت او د پرمختګ یو تحریک چلی په هر میدان په هر ډګر چې کوم ځای پښتنو سره ظلم کیږي زیاتی کیږي ناروا کیږي د باچا خان نه پس ولی خان او ولی خان نه پس اسفندیار خان خدای دی لري او داغه لاجمدې دی چې موږ عقیده کوو چې تر مرګه پورې یا به مثال د پاکستان په پارلیمنت کې ناست یو یا به نه یو ناست خو خپل اواز به اوچتو خو دې سره د خپل قوم نه یو تپوس کول غواړم هر سړی د خپل ګریوان کې وګوري او لږ سوچ دی وکړي چې آیا دا طاهر داوړ شهید ولې شهید شوی دی ولې شهید شوی دی دغلته نقیب الله شهید شوی و او د نقیب الله لپاره د پښتون اکشن کمیټه پښتانه راغونډ شو او په کراچۍ کې یو میاشت درنه ورکړه
چې د نقیب الله د تپوس وکړی شي. خبره دونه اوچته شوه پښتون اکشن کمیټۍ فیصله وکړه چې موږ دلته هلته چونکې ډېر خلک ورله لاړل، ډېرې سوسایټیانې ورله لاړې، ډېرو خلکو نمایندګي وکړه، نو هغې هغه شعر اوچته و، هغې وایي چې موږ دا شی وړو اسلام آباد ته. لږ وخت په درنه لمه خو دا خبره چونکې زه خپل قوم ته دا یو خبره لږ کول غواړم. هغه اکشن کمیټۍ پښتون اکشن کمیټۍ هغه فیصله وکړه او هغه درنی یا هغه سټینګ یا هغه نقیب الله مسعود د تپوس دپاره چې راوتو هغه پرم نه هغه یې راوړل اسلام آباد ته. دلته چې اسلام آباد ته شی راغی نو پښتون اکشن کمیټي وروستو شوه په فوټپاتو ناستو او منظور پښتین نومې یو سړی رامخکې شو. منظور پښتین نومې یو سړی رامخکې شو او کنټینر ورله چا ورکړه. همدغلته نږدې ډېر تکړه خلک دي چې داسې سره چا پکار وي نو فوراً یې ورکوي. لکه د پاکستان هر څه کې ډېرې ګوتې وي. کنټینر ورته میلاو شو او که ټول هم درته وضاحت وکړم نو زما د پاکستان اسټیبلشمنټ او اسټیبلشمنټ کې کوم وضاحت وکړم نو اسټیبلشمنټ کې نور څه نشته. نن سبا تش یو دی او هغه د ټوپک زور دی. نور کو قلم د ادم نن ټوپک ته ناست دی، کو تله د ادم نن ټوپک ته ناست دی، کو پارلمان دی نو هغه د نن د ټوپک کنټرول کې دی. نو همدغه د ټوپک خاوندانو کنټینر ورکړو د دغلته په اسلام آباد کې سټن درنه وشو. مشر ورله لاړ، میا صاحب ورله لاړ، د دنیا خلک ورله لاړل. خدا درنه روانه وه نه به زمونږ چې څو پورې خبره نه شوې موږ نه وروسته کېږو. دې کې کوم یاد شي نو د افغانستان رئیس هغه وخت کې د دې درنې دپاره یو دوه ټویټس وکړل. د هغې وخت نه شی لږ الټه شو. په ماښام کنټینر واپس شو، په ماښام کنټینر واپس شو او په سبا امیر مقام صاحب راغی او هغه معاهده به نن سبا زنګېږي به هغه چې کومې منظور پښتین سره کړې وه هغه معاهده د خلک مخامخ کړي چې په کومه معاهده د ده کومې خبرې وې او په کومې خبرو دی لاړ. اوس بیا زما سوال دی راځي چې په سوشل میډیا دا خبره ډېره ښکاره روانه ده چې طاهر داوړ ځکه مړ شو چې دی د پی ټي ایم سپورټر و. ډېره ښکاره دا خبره روانه ده. ټي وي والا به یې نشي کولی، بل به یې نشي کولی، بل به یې نشي کولی، اخبار به یې نشي کولی. سوشل میډیا باندې د طاهر داوړ هغه تصویر هم راغی چې د پی ټي ایم ټوپۍ اچولې د وکټري نښه. زما بنیاد د دې خبرې دا ده چې باز پسې چتې پرېښی دی. د سوچ خاتمه کوي. علي وزیر یا محسن داوړ چې ته په ایرپورټ نیسې نو تقریرونه خو منظور پښتین کوي. او نمبر 2 په دې داسې الیکشن کې چې فوج د الف نه یې پورې هر څه په خپل کنټرول په هغې کې د وزیرستان کې د پی ټي ایم 2 کسان د عوامو په خوښه ایمنیګان به راځي. معاهدې شوې وې، ډېرې خبرې دي دې کې، خو زه دا تا ته چې ما ووایې زما لږ وخت پکار دی نو زما دا وخت د دې لپاره پکار دی چې زه تش دا یو خبره کول غواړم چې دا د یو خر 2 غوږونه دي. دلته دا سوال پیدا کېږي چې یاره محسن داوړ علي وزیر چې کوم لکه تاسو وایئ چې اسټابلیشمنټ په دغه باندې راغلی یا فوج راوستی ایمنیګان شو نو بل اړخ وزیر اعظم او آرمي چیف د دې علاقې ته تللي وو. دا دواړه ایمنیګان په خپله د وزیر اعظم او آرمي چیف په دوره کې لکه موجود دو. زړګۍ د معاهدې حصه دا وه چې تاسو به موږ آزاد ایمنیګان کوو، تاسو به پی ټي آی کې شاملېږئ. ته هوښیار سړی، ته په میډیا کې څونه وخت نه پاتې شوې چې څنګه الیکشن وشو 2 هفتې 3 هفتې اوازه ګډه وه چې د پی ټي ایم 2 کسان پی ټي آی ته روان دي. دا خو بیا نور خلک پکې رامنځته شو او ناستې پکې وشوې او بیا دا چې سړی منتخب شوي نه نو هغې نه مخکې یو خبره او بیا د خبرې نه خوا کېدیم شي او بیا پکې ډېرې لانجې هم راتلی شي.
نو ما دا ونه وی چې د هغې معاهدې 100% رکوالي شوې ده خو نیمه معاهده وه دا د فوج په خوښه د فوج په سلا د فوج په رضا ISI والا کردار و دې سره میټینګونه د الیکشن نه 2-3 ورځې مخکې د دې ملاقاتونه او بالکل د هغې په سلیکشن دي دا دوه راغلي دي په دې سوچ چې بھئی تاسو به PTM مخالفت کوئ او PTI ته به ځئ او ما ورته په مخ ویلي دي چې ګورې دا خبرې غلطې دي او ما هغه دوه دي چې تر څو اوت نو اخیستلی شوی یو افواه وه چې PTI ته روان دي PTI ته روان دي PTI ته روان دي چې کله خبرې بدلې شوې هغې وویل چې نه بس موږ آزاد پاتې کیږو کله دوی منلی شي دوی هم بیا د PTM په جلسو کې دواړو تقریر هم کړي شرکت یې پای کړی امنیتوب نه پس که نه او یا کړي دي که نه نو ځکه خو دا اوس بوځي نه کو نه ویې کړی نن به وزیر اعظم مثال وزیرستان ته ته نو محسن داوړ وزیر به ورسره ټول نه مخکې ناست وو خو کو دوی د امنیتوب نه پس د PTM په جلسو کې شرکت نه وکړی دا راته ووایي چې ځکه چې د دې معاهده دا وه چې PTM نه به ځان جدا کوي دا ورته ووایي چې یار د SP طاهر داوړ خو د شدت پسندۍ او د شرکتۍ خلاف غټ ریکارډ و 100 ځله پرې حملې به شوې د ده د شهادت دا کوم قوت و تاسو پیدا ویلې چې ما خو ډېره ښکاره خبره کړې ده پریس کلب مخامخ موږ ټول راغونډ شوي ما ډېره ښکاره خبره کړې ده ګوره زه کلي کې اوسم حاجي صاحب ته چارسده کې اوسئ او موږ خبر شو چې حاجي صاحب خدای مکه اسلام آباد کې ورته حادثه پیښه شوې ده نو لومړنی سوال به د هر سړي په مزغو کې دا راځي چې حاجي صاحب اسلام آباد ته څه لتلی و ځکه حاجي صاحب خو چارسده کې اوسي یا به واړه بوتلل په چوټۍ به ته یا به هلته کېدی چې سود سودا یې کوله یا به کېدی چې څه ښه خوراک تړه شوی و مثال ځال ته چېرته ښه رسټورانټ ته به ته یا د حاجي صاحب هلته کور دی مثال ویکینډ دی زه یو 2 شپو له ته تکل د دې کول غواړي چې دا طاهر داوړ شهید خدای دې وبخي خدای بخلی دا ولې تللی دی اسلام آباد ته دویم د اسلام آباد ته لاړه د موټر وې انټرچینج نه خپل نوکر ته ټلیفون کوي چې زه درځم ماله د شپې روټۍ تیاره که زه وږیم دی د شپې روټۍ خوري کور کې او زمونږ پښتنو کې زما په خیال دا ماښامې او ماسخوتنې دا ډېر داسې یو دغه شی دا نور خلک خو د دنیا اوس ډېره مخکې لاړه خو موږ د دې ماسخوتن نه پس هر کس له بار نه وځو زمونږ په دې وینه کې دا خبره ماسخوتن مونځ شو شي او روټۍ موټۍ وشي نو بیا زمونږ پښتانه چې ډېر خاص کس یا ډېر قریبي کس درله نه راغلی نو بار ورله وځو نه داسې او بیا په بل ښار کې نو کو دې د روټۍ نه پس اوتې دی نو مطلب چې دی ښه پېژنګلو کسانو له اوتې دی بل یا کوئنسیډنس دی یا کوئنسیډنس نه دی خو د کور کې دا بیناګانې ټول عمر کړي دي چې بھئی کو زه چېرته ځم ما سره خپل خلک ځي کو زه چېرته نه ځم او چېرته ځم او ما سره د خپل ګنران ني نو زه به تش دغه یوه اداره د دوی سره ملاقات یې زه هغې له ځم سوال دا پیدا کېږي چې د اسلام آباد د غوا شو والی ته لاړو بل ته لاړو دا ناش د افغانستان ته څنګه ورسېد دا افغانیانو چې ځانان په دې اریان دي چې لکه ته کور کې ودې او سار پاسې او مړی درته کور کې غولي کې پروتي داسې کار دی چې دی بالکل ټیک شو دا منم چې د اسلام آباد نه اوچت کړی شو خو دی زما دا یقین زما دا 100% یقین دی چې دی د اسلام آباد نه دا چې کوم ځای کې دی میلاو شوی دی کومه لار ځي کومه لار ځي آیا د پېښور لار ځي او که د پېښور لار نه ځي دا د دې هسې ډرامې دي بیا دا چې دونه لکه یو خلک SP اوچتولی شي هغه د اسلام آباد نه راپارکولی شي هغه لکه دونه خلک دا دونه بهادر خلک دی چې هغه افغانستان ته وړي شي د عام خلکو کار خو نه دی زما او ستا کار خو دا نه دی اسلام آباد نه کو دی وځي ما هغه ورځ مو چې د پروتوکول نه بغیر یو سړی اسلام آباد نه یا مړ یا اغوا نیشي وښکلی هله به وکاږي چې د ګاډي د پاسه د باتی بلی ایمل خان لکه بیا دلته دا ضرورت څه پېښ شو چې یاره بعد دغلته قتل شو ارڅ شو دغلته وغورځو افغانستان ته وړو شاته دې څه محرکات څه وجه څه خو غواړي دنیا ته ځي هلته پښتون خو بدقسمته دی او دا خبره زما د خولې نه به تاسو هم څو ځله اورېدلي
چې موږ مړم شو او پړم شو. کو دا تایر داوړ دلته مې شو خبره خو بیا ښکاره وه. دا چې کومه خبره زه کوم دا هر سړی په غړه کې اوس کوي، خو کو تایر داوړ دلته دا خبره ښکاره وه. بیا دی نه ډرامه ښه، بیا دی نه ټوله نه لویه خبره. اوس دې کې ته یو سوال راوچتوم چې یو سړی ته دونه کامیاب شو چې تا یو سړی دلته مثال اوچت کو، مړ دی کو، تا افغانستان ته بوتو، قبر دې ورله وکړو، خو بس ښه که نه. دا هم قصدن عملا د هغه په سینه کارډ خط چې بهی کو دلته څوک تېرېږي چې وګوري چې د پاکستان یو افسر دلته مړ پروت دی، سټوري راوچتول. بهی ظلم ناروا میخونه پکې ټاکوالي دي، په سر کې ډریلونه شوي دي. زه چې هلته لاړم، زه چې دوالم ورلم، زه ډېر افسوس سره ډېر غمجن هلته ناست وم. په یو پښتونم زه به وایم چې په بل مې نړه کېږي، نو بیا په یو پښتون نو په یو داسې پښتون به د چا اړه شي. خو زما هغې خبرې له به راځو چې چته یې پرېښی دی او بازان پرې رانیسي. او دا یو نه دی، دا خو لږ غوبل شو، لږ هایلایټ شو. کنې دا چې ما ته کوم اطلاع ونه، د 100 کسانو لیست دی. هغه 100 کسان کم چې د پاکستان د حکومت تنخواګار خلک دی او په سوچ مثال کو څوک د فوج خلاف ناره اوچتوي، نو هغه سوچ دی نیسي. دی ضروري نه چې هغه تصویر له لاړ شي، یا د هغې جلسې له لاړ شي، یا د هغې سټیج له لاړ شي، یا د هلته تقریر وکړي. نفس کتلی کېږي، نفس. هغه خلک کم چې باز دپاره چتې پرېږدي، نو د تایر داوړې نور نه کتل، خو چې تشه ټوپۍ ولیده نو پوه شو چې هلکه سوچ دغه دی. او د دغې سوچ خلکو راوښکلو دپاره دغه یو سړی میداني کړی دی چې بهی ته آواز اوچتوه، او چې څوک په یو شکل یا په بل شکل ښکاري نو موږ به په اینټي سټیټ اکټیویټي په نوم راغونډو. ایمل خان دا راته وویل چې څه ورځ وړاندې په دغه اسلام آباد کې په یو پوش علاقه کې مولانا سمیع الحق هم په بهیمانه انداز کې یعنې شهید کړی شو. د دغه محرکات ته ورته څه ښکاري او د دغې شهادت کومو قوتو ته څه پیدا یاره زه خو څه ووایم، خلک به وایي چې هر څه یو پسې لیکي، خو لکه موږ چې واړه مو نو موږ دا اورېدلي وو چې لکه دا ایسای والا چې دا خلک د دې چې کم خلک دي نو دوی داسې لکه د ټوایلټ پیپر په شان دا خلک استعمالي کیو وی غورځوي. نو زما په خیال چې د مولانا صاحب ضرورت به دې ته بس ختم شو. دا نو ایمل خان دلته بیا زما دا سوال جوړېږي چې بیا تاسو په دې پارلیمنټ کې څه کوئ، دا کوم خلک لپاره بیا د سیاسي پاکوندونو څه ضرورت پاتې شو چې دا آواز نه اوچتېږي. تاسو کورونو کې داسې مخکې په پارلیمنټ کې داسې وایي که نه اوس د قوم قیادت خو کوی که نه جي، نو مطلب دی چې بیا د پارلیمنټ ضرورت څه شو، بس بیا دې راولي مارشال دا راولي چې څنګه مخکې مشرف کړو. خبره دغه ده ټوله، خبره خو ټوله دغه ده چې بهی تا ما چې تا ته ووایي چې پاکستان تحریک ایسای ناست دی، خو تش دنیا په مخ کې خپل هغه بد مخ پټولو دپاره دا یو مخ یې را مخکې کړی دی. اوس کو هغه شرمېږي، خر باچا شوی دی، د خر په دې پروا هم نشته چې څه کېږي او څه نه کېږي، هغه دغې تخصر کې دی چې زه باچا یم. او چې کوم شاته دي هغې خپل کیل کوي لګیا دي، شرم یې د هغه شرم یې د بل. لکه مثال اوس دوی ښه چلي زده کړه، اول خو به دوی راتلل شرم یې د دي و هر څه یې د دي و، اوس هر څه د دي دی او شرم یې د بل دی. دا خو یې ښه چلي زده کړه اوس، او داسې کس باندې ګوته کېښوده په ټولو. دا د نن د صدر اجسته زهک کریان دته ما کتل چې دا کوم صاحب راغی لکه مثال د پاکستان صدر، نو ټول هغې را مخکې کړي دي چې هغې تش دغه کورسو ته سور کړي دي، بس نور د هغې په شرم او پایا کار نشته او خپل لین یې روان کړی دی. ایمل خان دا راته ووایي چې احتساب په نوم یو دوه غټې پارټۍ د هغوی قیادت نن سبا په عدالتونو کې ذلیل خوار کېږي. دې حوالې سره تاسو ګوره چې آیا د اپوزیشن دوی ختموي که څه حساب دی؟ انګریز یو لفظ استعمالي هیسټري ریپیټینګ اټ سیلف. ما ته څه ووایي چې د 2002 نه پس دا چې کله داسې د معاهده شوې ده
نو زمونږ په دغه خلکو دا شی ښه نه لګېده چې بھئی دا خو سیاستداران لکه خپل منځ کې ټیک دي او بس ښه شی روان دی بس پارلیمنټ ته 15 کاله به تېري او بل به راځي او به 15 کاله تېري او بل به راځي او به 15 کاله تېري نو زمونږ به بیا څه کېږي دا ټولې لوبې دغه دپاره دي ایمل خان دلته دا سوال بیا کوم چې د آیین مطابق پارلیمنت بالادست اداره ده او د دې بالادست ادارې اختیارات نور خلک استعمالیږي نو لکه دې کې بیا دا چې سیاستدانان د خپل اختیار نشي په پارلیمنت کې استعمالولی ایون د هغوی بجټ نشي ډسکس کولی نه د سپریم کورټ دغه کې نو بیا لکه مطلب چې تاسو دومره کمزور شئ سیاستدان حاجي صاحب تاسو چې کوم اړخ ته اشاره کوئ بالکل سیاستدان نن سبا د الیکشن نه لازم ملزوم د داسې پارلیمنټ کې کېناستې نه اول پکار دی چې هغې پارلیمنټ له تقدس راوړي زه بالکل په دې خبره رسم چې پارلیمنټ نن سبا پارلیمنټ دي څه دغه د یو سپی پکې کېنولی دی نور په پارلیمنټ کې روان دي ته ما ته ووایه دا د عمران لاړه د سعودي سره معاهده وکړه زه ته خو هم شهري و د معاهدې نه یم خبر آیا پارلیمان د معاهدې نه خبر دی آیا پارلیمان په اعتماد کې اخیستلی شوی دی دی چین ته لاړ چین سره معاهده وکړه آیا پارلیمان خبر دی ستا فورن پالیسي فورن منسټر ګرځي څوک جوړوي آیا پارلیمان په هغې کې څه حق شته قانون پارلیمان قانون جوړوي چیف جسټس صاحب پرې راپاسې وي نه دا نه منو دې کې دا مسله ده په پاکستان کې خو د پارلیمان چې کم کار دی هغه لا نور خلک ټول کړي دا د چیف جسټس صاحب ما چېرته څنګه مخکې ووایې چیف جسټس صاحب نن سبا لګیا د ډیمونو پسې ګرځي ښه بې عزته شو دغه دی چې یو سړی خپل کار پرېږدي او بل کار پسې ګرځي څه حلي ولایت کې مو کتل چې کنځلې کوي خلک هلکه دا ډیمونه جوړول دا مثال د عمران خان کار دی دا د حکومت کار دی ته کښېنه دلته ستا چې خلک رها کوي هغې سزا موت هغې ځوړند شوي هغې نه پس ته د رهایي اډرونه کوې دا راته ووایه چې یاره د عام انتخاباتو نه بعد د دانلې د تحقیقاتو لپاره د اپوزیشن په مطالبه یو پارلیماني کمیټي جوړه شوه چې پرویز خټک د هغې چیرمین کړي هم د هغې پارلیماني کمیټې د حکومتي ممبرانو سوچ یاره دوی سره آئیني اختیار نشته دلته سوال دا دی چې اپوزیشن داسې مطالبه ولې کوله چې هغه پارلیماني کمیټې سره آئیني اختیار نشته نو دې دغه ته په کوم نظر ګوره چې یاره دې کې د اپوزیشن خو غلطي ښکاري غلطي نن اوسه پورې په پاکستان کې سیاست چې شوی دی نو په خبرو شوی دی په معاهدو شوی دی او پارلیمان کې لکه یو سړی جناب لکه جنا پرېږده چې موږ د خپل رسول ویلي دي چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما په خپله نیغه لار بوځې اوس دلته موږ په یوټرن حکومت اوړېدلي یو او هغه صاحبان درته نن سبا د دې فایدې بیانوي چې د خپلې خبرې نه دا دې چې ورته د یوټرنو موټرنو نومونه لي چې لکه خپله کومه خبره یا تا کومه واده کړي د هغې نه وروسته کېدل دا ټیک خبره ده دا بده خبره نه ده د هغې فایدې لګیا دي تا ته او ما ته نن سبا ټول بیانوي اختیار چا سره دی زه حکومتي خلک دا وایي چې د پارلیماني کمیټې سره اختیار نشته آئیني اختیار چا سره دی آیا آئینی اختیار عمدے کمیٹوں سره نی دا کمیٹی آغا پارلیمان جوڑی کم پارلیمان چې آئین جوړی او ختمی آیا یو مخصوص کار لپاره کو آغا پارلیمان یو کمیټي جوړه کی نو به اختیارمند نی اب ولی اختیارمند نی خو چې اوس خبر ښکاره کیږي نو اختیار نشته بس اختیار د حکومت وا هغوی د الیکشن کمیشن یو رولز ورته ښودلی دي چې د الیکشن کمیشن دا رول دی چې لکه دې پر خو دوی آلریډي په صوبې په سطح باندې نو هغه الیکشن کمیشن باندې تحقیقات څوک کوي زما ګیله د الیکشن کمیشن نه ده زه چېرته لاړ شم عدالت ته لاړ شم زه ورسره دا تړلې خبره کوم چې الیکشن کمیشن او عدالت بشمول پاکستان فوج په 2018 الیکشن کې بدترینه داندلی کړې ده زه په دې موقع چاله لاړ شم د یو شهري دا حق دی او که نه دی چې دا انتخاب
به بیخي آزاد کیږي. آیا دا د آئین حصه ده او که د آئین حصه نه ده؟ نو دغه وخت کې پارلیمنٹ د ټولو نه مقدس دی او د پارلیمنٹ هره کمیټي چې دا پارلیمنٹ جوړه کړي هغه مکمل به اختیاري. تاسو تاریخ راوچت کې خو چې ما درته ووایي چې دلته ستا حکومت داسې دی چې د هغې وزیر اعظم سره اختیار نشته، د هغې وزیر سره اختیار نشته، د هغې مثال دا پرویز خټک ته نوم واخیست. پرویز خټک په د خپل وزارت کې یو بابو ځان له د پېښور له بوته واپس یې پرې راولېږي دا نه به ساتي دلته. هغه په خپل وزارت کې یو بابو نه شي ټرانسفر کولی نو هغه به ماله دا لوبې کوي. تاسو سره خو دلته بیا دا یو دا لار غواړي چې یاره یو اداره ستاسو اوري ده د همدې حواله سره چې ټولو سیاسي ګوندونو دا ومنه چې یاره داندیزه د الیکشنو نو بیا خو تاسو سټریټ پاور وځي. عوامو خو دا توقع کوي چې 77% تحریک په چلیږي، حکومت په ادارې او مجبور ری الیکشن به وشي. نو خو دوه ورځې احتجاج شو هغې نه بعد خاموشي اختیار شولي. احتجاج ټولو ناول تاسو د 77 تحریک وچلو. آیا د 77 تحریک چې چلېده هغه وخت کې میډیا آزاده وه که میډیا پابند؟ اخبار کې بار سره راتلل. تاسو ووایي دا 2 ورځې موږ تحریک 2 ورځې موږ وکړو چلېدلي دي 3 ورځې. بلکل هغه په میډیا راتلل، بلکل تاسو ته به لایو به چلېده، ستاسو احتجاج به چلېدو ما کتلي فیسبوک پورې به چلېده دا جي په نیشنل میډیا به راتلل. پټي زما خو مشر دلته ولي باغ کې په سبا انټرویو هغه پریس کانفرنس کو او هغه چې څنګه د الفاظ شروع کړل چې زما د الیکشن عدالت فوج او الیکشن کمیشن او نگران حکومت دی هغه خو لکه ما دلته اوریدل چې دلته ورته شاته ولاړو او په ټي وي ټولو باندې میوټ شو. د مولانا فضل الرحمن انټرویو چې سلیم صافي سره یې کړې وه نن پورې شایع نه شوه. تحریک چلی خو تحریک دپاره ستا خلق پکار دی. زما عوامي نیشنل پارټي نن هم راپاسي نن هم تحریک کوي. موږ هغه وخت هم موضوعات کړی دی، موږ نن هم اوچتو کو صوبایي دلته ممبران زما تجویز زموږ د مشرانو سو چې اوت نالو د ټولو نه سخته خبره دغه وه چې اوت نالو ورکې ټولې ورته پرېږدې. نو چې زما نه ممبرانو اوت نو اخېستل د ټول ته رسته کېدل. هلته هر سړي خپل سوشل چالو په لاس کې نیولی نو بیا به څه کې عمل خان که موږ ګورو نو نامیا نواز شریف سے سیاست ته بظاهره کناره کش کارږي. تاسو چې پنجاب د سیاسي قیادت نه بغیر څه تحریک سیاسي کامیابی دي شي کامیاب شوي خو دي دا نه ده چې نشي کامیابی دي مکمل کامیاب شوي دي. او زه د ورسره دا هم تړلې خبره کوم چې دې وخت ماته دا هم ښکاري چې هغه هم اول زما دغه نو خو چې دا جیل نه راووتو کوم دغه دی نو هغه هم جوړې څه سمجوته شوې ده دا هسې خبرې دي. او لکه هغه مریم چې هغه به سیکنډ نه پرېښوده چې دې پسې سوړه رونه کاږي هغه مریم نن د کوره نه راوځي خو څه شوي دي او پنجابي هغه خرابولو له ورکوي نه. الیکشن ورځو کې جیل ته کوسې رابار کوسې ورله دغه د رور جیل ته کړی د نه به هیرو جوړ کړي د عمران نه پس به دا شی 50 ګیم چلی. عمل غدار تو چې عمران خان ډېر ورکو دوره په هر دوره کې وسه RBG په موجود وي. دغه دوره ته تاسو په کوم نظر ګورئ او څنګه چې تاسو وایي د دې دوره حواله سره د پارلیمنت اقبال تاریخ کوي د دې دوره ته په کوم نظر ګورئ؟ دا څه کار دی چې میا صاحب فوج سره روان شوی په سعودي عرب کې په دو چې دا هغه وخت چې کوم آرمي چیف هغه ورته وایي چې ته فوجیانو سره د سعودیانو سره خبره ومنو. میا صاحب ورته وایي چې نه زه به خپل پارلمان په اعتماد کوم. یاد هم شي هغه خبره ډېره ښکاره وه چې کله دې وایي چې فوج به ځي او دا به ځي او هغه به ځي او د یمن د لانجه کې موږ یو بل وار ته ننوتو والی وو خو میا صاحب بچ کړو. نن زما شک دی چې بیا ورننوتو. اوس زما دا شک دی چې دا عمران دا خبره ښکاره کوي نه او آرمي چیف ورسره لاړو او آرمي چیف دا خبره وکړه خو زما نن شک دی چې موږ هغې وار کې ورننوتو. وضاحت یې نه کوي یو کس هم نه کوي. خبره دا ده چې آرمي چیف ورسره هرې دورې ته ځي بنیادي کس هغه دی. تاسو دا وایې چې زموږ وزیر اعظم آرمي چیف سره هرې دورې ته ځي تصویرونو دپاره
تصویرونو دپاره نور خبرې خو هغه کوي چې څه کېږي هغه یې کوي چې څه معاهدې دي د هغه دي دې ته کېدي چې د هغې چې حل نه وي کېدي چې دې ته لکه زما ستا خبر هم نه و تصویرونه لاړ شي هغه ښکلې تقریر وکړي د هغه نور په نور څه کوي یو ځای کې مې کته پتلون سره یې شیرواني اچولې وه د بلا بچي دونه یې خوښه ده نو هغه زه تش دی چې بس هغه زما په خیال خو یا به خبر هم نه او کو خبر ایم نو پکار دی چې دا خبرې د وضاحت سره وشي یو خو دا خبره د خندا ده پورې ټیک ده خو زما قوم آیا ته یو خوا لګې چې 40-50 کاله موږ پالیسۍ ډېرې غلطې وې او موږ قوم وجنګو او بل خوا ته ماله بیا یو جنګ راوړی او خو د روس او د امریکې جنګ و اوس دلته ته د مسلمان د مسلمان جنګ کې ورننوتې بځای د دې زه به تمه دا کوم د خپل ملک نه چې دی د باچا خان په لار د رسول الله په لار روان شي او دوی د صلح لارو اختیار کړي بځای د دې نه چې دوی بیا معاهدې کوي او پیسې دی او هغې سره دی ملګرتیاګانې کوي ایمل خان دا جرسي پیک کومه منصوبه ده جي نو دا گیم چینجر ورته حکومت ته وایي ادارې هم ورته وایي موږ که وګورو دې خلاف سازشونه شروع دي امریکا هم لګیا بھارت هم نور هم لګیا دي جي څه ګڼه چې افغانستان کې به دهشتګردي یا د زموږ خپل ملک کې دا که به دهشتګردي روانه نو داسې پیک منصوبه به کامیابۍ ته سر ته ورسي که نه دا خطه به بیا د بارود یو ډېر جوړېږي یاره زه یو عرض کوم اول خو وضاحت پکار دی چې دا سیپیک منصوبه د پاکستان نه کو د چین نه د چین ده جي کو دا د پاکستاني نو دا سر ته نه رسي کو دا د پاکستاني نو دا به سر ته زما او ستا په ژوند به ونه رسي او نور پته نه لګي خو که نه دا منصوبه د چین نو چین د ګرمو اوبو دپاره دی هر څه کولو ته تیار دی دا به هغوی تیاروي نو چې دلته ستا خبره کړ کوم چې دې ګرمو اوبو لپاره لکه 79 کې آی آی ټي کې چې کوم خبره کېده زموږ د حکمرانو دې ادارو وایي چې یاره ګرمو اوبو ته روس راځي ګرمو اوبو ته روس راځي او دا جهاد اعلان یې وکړي نن خو لکه زموږ دا لګیا دي چې راشي ګرمو اوبو ته دې والي نو خو ټیک شو نو دوی خو پیسې دي خو هغه وخت کې هغه شی و هغه وخت کې امریکې پیسې ورکولې نو بس بی ګرمو اوبو ته روس را روان دی او موږ روس منې کوو نن چین پیسې ورکوي نو راځه دا زما ملک خو د بدقسمتۍ نه د 500 کالو نه 80 کالو نه زما ملک د اجرتي کردار ادا کړی دی زه ډېر بې ادبۍ سره دا خبره کوم ډېر معافۍ سره دا خبره کوم خو زه زما ملک د اجرت نه بغیر کړی څه دي یو نه پیسې والا کار کوه بل نه پیسې والا کار کوه او ته خو دا وایې زما خو زه یېرېږم په دې چې دا سیپیک به جوړېږي یره مې څه ده چې دا به ایسټ انډیا کمپني وي جوړ به شي سیپیک خو د پاکستان جنډه راته ګرانه ښکاري د چین جنډه به ودرېږي کو نن دی او کو سبا دی دا ماته ایسټ انډیا کمپني ښکاري هغه هم دا د خلکو ته یادي چې مرچکو او مسالو پسې راغلي مرچکو او مسالو پسې راغلو او لس کم سل کاله زما په خوره حکمراني وکړه ډېر د حیا خلکو د دینه د دې په مقابله کې کو خبره وکم ایتکس پکې و سیویک سینس یې و د ناستې پاسې طریقه یې موږ ته وښوله د خوراک چل د هر څه دغه خو چې راشي دا خو بی ما چرماقی خوري چنده خوري خر خوري سپی خوري شادو خوري بیز لکه هر څه خوري څه چینجي خوري لکه څه نه خوري چې لا د دغه خلکو در باندې مشري راغله جون دی څه دی جواري دی جون دی نو زما یره دا ده چې دا را روان ایسټ انډیا کمپنی نشي ایمل خان اخیری سوال دی وخت ختم دی جی جنرال مشرف چې کوم دی په سنگین مقدمات کې مطلوب دی حکومت پاکستان ته عدالتونو ته جی تاسو قوت داسې دنیا کې ویډی چې براشي او انصاف دی کټهره کې بودري یا به څوک سزا ورکړي کړي په لنډه کوي راغونډ کما کو یو جرنیل ځوړند شو هر جرنیل به ځوړندي فعل الله جرنیل ځوړندې دول دي نه ورکړي ډیره مهرباني ایمل خان تاسو ډیره مهرباني وخت راکړئ مهرباني ثانک